دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی ادر تبیانو اسے شئی دے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بنی اسرائیلو کیو سڑیو یو نیک سڑے دے او یو بزرگ دے ہم نیک دے او بزرگ دے او پاک سڑے دے او ډیر زیات عبادت گزار دے دمرا عابد عبادت گزار چی ادن خزشتا و نی بچیشتا زان لپا یو جنگڑا کی پروت تے او پاگا جنگڑا کی اللہ یادی روجی نیسی دروازے او د شپې لګیا دے عبادت کئی دروازے روجی دی او زان لسا مختصر غن مزدوری کئی دی برا رہبانیت کاؤ او اغا مزدوری جنگڑی تا دن نکئی او ځان لخپل پخلې کی نه چا ډوډۍ خوري نه چا وبس کی او که څوک صدقه خیرات وروړي هغه ته نه برازي اخو مال به څوک نه راځي صرف دی لګیا دی الله له عبادت کوي د شپېم لګیا دی دروازې ما لګیا دی او الله یادی پخکارې مې دی او پپټې مې یادی نه بچیشته او نه خزشته او نه اولاد شته نه گاونډیا شته او نه رشتہ داران شته یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی نو مې سده برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي شیطان ان خطر دے چے دے بسنگ گیروں دیو پکم طریقہ گیروں نو کل دا شپونکیانو دا جنکے دا گڑو سیر سرولو والا دیو تاوی را تاوی چے دے چے تا مزدورے لذی لارا کی ورطاقوی ادرائی را ادرائی کپا دوی نظر پریوت کل خشتال کان ورطا پلارا کی ادرائی را ادرائی کپا دوی نظر پریوت کل شیطان پا خپلک ور دی خپلم پا مختلف شکلونو کی رازی لیکن برسی سات دمرا تکڑا دی دا اللہ تعالیٰ پا محبت کے او دمرا دا اللہ محبت کے مست چے دے اخوارو نظر نہ کئی لگیا دے او دا خدا عبادت کئی چت آفتہ کی دو آفتے پس دان یو کلو اڑو گٹی او بیاراشی اغدان لپخی بدغے پل پروگرام دے صرف دمرا دا چے پاک جونگڑا کی چے دان لکم جوڑا کردے دا یو طرف تا اگر کی یو طرف تا دان لیو کلکے جوڑا کردے دا چے دا ما باندرانا لگی او پا ما ہوا لگی دروازہ دا پس بندر سوکراتے نشی شیطان سازش تا اس گور سکیم دے استعمال کچی دا جنگڑی تا جینا کہہ رہا والا دا گڑو سیر چا سرولو والا دی اغیتم التفات نہ کئی او دی چی کمی کلکے طرف تا دی التکی والا مختلف طریقوں سر جینا کہہ رہا والا خوام التفات نہ کئی اس توجہ نور کے دے شیطان پخپل ازانی و عبادت گزار جوڑ کر تیو عبادت گزار سڑی پشکل کرا گئی او دا دی برسیسا کلکے تا مخامخل تا پہ عبادت باندے ادھر دا گیا دے شکل دا عابد جوڑ کردے دے شکل دن خو بلا دا کنا خو شکل دا عابد جوڑ کردے لگیا دے عبادت گزار فل عبادت کی دے برسیسا چے دا کڑکے ناو قتل حالکہ دا سڑی خو عبادت گزار سوکنیک سڑی معلومے گی چے سپس دا بیاو قتل بیاو مغا سے پا قیام دے چے سپس بیا دا کڑکے ناو قتل بیا غا سے پا قیام دے نو دا قیدر چے عبادت والا چے بل عبادت والا گوری دا پدل کے اگر شوق پیدا کی پسخی کی ورتا سبا چی گوری دا سڑی پر رکھو دے سارنا پر رکھو دے دی چی کلکے کی گوری غرمش بیا پر رکھو دے بیا چی کلکے کی مازیگر دے بیا پر رکھو دے بیا چی کلکے کی گوری ٹھول اور اس پر رکھو پروت بلو سے بیا وطاو قتل پر سجدہ پروت دے یا لکہ دا سنگ منس کئی دا نون خو درے مسلورا مرد دا پا یو رس کی غون قیامو کو دا با مغیو که منز بے اخلاص کری بیا بے شروع کری او پر رکو پا سجدہ دمر اگدے رکو گانے اگدے سجدے اگدے قیام دانا سنگ سڑے دے ورطا رو پس خیگ او آغا شیطان کافر بچے اخو لگیا دے خپل مشن شروع کو سا اگر نند علت عبادت کی سبا یو فٹ را نیز دیکھے گی یو گز را نیز دیکھے گی بدر یو دو گز نور را نیز دیکھے گی بلو یو درے گز نور را نیز دیکھے گی دا برسی ساوئی چے دا خو نیک سڑے مانا زیاد نیک دے سڑیا من خو چے لگون دے ادری گنو ستڑی شکین ورطا او پر رکو چے لگون دے اگدکنو بیا ملا کار نکئی دا ظالم خسار نقرمی پوری ہوشان پر رکو دے او طول رس پر رکو دے نو دے وراغی او دے گا تل ورشما سوک نیک سڑے دے چی وروتا ورطوی میرا بانیو کا لگون دے او تا خودیر خسڑے دا نورم در باندے لگی او ہوام در باندے لگی تا زما دی جنگڑی ترالی علت دی عبادتو کو نو خبای او ورطوی لرش ورک شا ما دا خپل خدای نمانے کے شیطان وطویوس ما خپل خدای تا متوجه ما خدای تا پدانور کے ما چه سمر ادرگم اغا دخما رب خوشحالی گی تا کوا پدا جنگڑو کے مزے چرچے سڑی خوی ورطا سڑی وچ دا خلا بزرگ دے دھالا کم نیک سڑی دے رو اور تخپل عبادت خواہ نقشے جوڑا کڑے دا گورے چال دے چال سکیم دے سازش دے
او یو طریقه جوړه کړې ده او یو میشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کم. رو رو رانږدې کېږي. یو ځل باران شو، چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناست. هغه سړي ته د خدای خاطر نیک سړی ګڼي، زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم، د ګورې هغه ما قصه نشته، نه ښځه نه بچي، خو دا باران دی. یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته را دننه شه، لږ خیر دی، بیا چې باران ودرېږي بیا به عبادت کې. زړه مې در باندې خفه شو، ډېر عبادت ګزارې، یا چې ته مې تنګی نو زه در دننه بشم. راغې په هغه جونګړه کې ورسره دیره شو. دې مې عبادت کوي ام کوي. څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړو. داسې د مقابلې عبادت یې وکړه که نه، هغه یو بل سره څه ورته وایي، هغه سخت د مقابلې عبادت. چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی، زه خو خوب کوم، دی خو لګیا دی، دی خدله خو خوب هم نه ورځي، زه خو پکې ډوډۍ مخورم او ځان له نوړی ډوډۍ پخوم، دی خو ډوډۍ باندې هم نري پناره او په تنده لګیا دی. چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې بس زه دی نو ځم. چرته ځي؟ نه زه خو داسې نه کوم که زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني، ریاکاري خو نه کوم. بیا بلې علاقې ته ځم. یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر ښکلې عبادت کوې. وی نه 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 به دې ځای نه ځم. چې کله سړي ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي م راشي، ورته وایي یاره دا یو کار دا شیطان ورته اوس وایي. وایي زه خو ځم، خو زما د پلار په نیکۍ یو تجرباتي دعا د هغه دم دی هغه درته ښیم. بس ته مې ولیدې چې تم ښه سړی او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم راکړه، یو دم درته ښیم. داسې دم درته ښیمه که نه چې 50 قسمه بیماري تکلیف یو ته پې هغه دم به جوړېږي. به دا برسیسا ورته وایي نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه، دم سره مې تعلق نشته، زه به دمونه په خلکو اچوم که زه به خپل عبادت کوم، په خلکو به دمونه اچوم. وی ولې دا خدمت خلق نه دی څه، چې یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي څه. ته خو روغ نه، ته خو لیونی. او که یو سړی لیونی شي او ته پې دم واچي او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي څه، دا ګناه ده. او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده، واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کوي زما به ثواب کېږي. وایي ښه ده راته وښایه. یو دم یې ورته وښو، دې ته یې لاړ. چې دم یې ورته وښو چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی دا برسیسا او مزدوري کوي، هلته یو سړی بیمار دی. چغې وایي په خېټه مې دړ، په خېټه مې دړ، بیمار دی. څوک وایي حکیم راولئ، څوک وایي ډاکټر. برسیسا ورغی خواشی ته، ادم یې پې چوپ کړه، سړی ټیک شو. هغه برسیسا والا هغه بل بیمار بل روره شی شروع شو. خو چې څوک ناجوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي. خبره مشوره شوه. چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی. ګوره که نه سکیم ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشن ته ګوره په کومه طریقه تاویږي. د بادشاه په لور لیونتوب راغی. منډې ترړې نه جوړېږي. چا ورته وی صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي. ورشه راولې. دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم، زه خو دلته خپل عبادت کوم، دلته به دله راولو. چې راوستله چې دم یې پې واچو جنۍ جوړه شوه. څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی. دا خلک وایي که نه په دې جنکو پیریان رالل. دا ګوره ټول دروغ وایي، پیریان میریان نشته، دا څه چل ول دی، دا څه قصې پیسې دي، خو دې درته اوس نه وایم. خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راولي. په دې مه خفه کېږئ، په دې مه خفه کېږئ. هلک یې خوښي او پلار یې غله نه ورکوي نو په ځان پیریان راولي. ټیک ده پیریان حق دي موږ منو. جنات دا صحیح ثابت دي، شته دی، په بعضو به وي ممکن ده، او به چې ته په سلو کې یو کس دوی. دا نور ټول پردي قصې دي. ګوره دا دغه شیطاني چالونه دي، د شیطان هغه سکیم او سازش دی. اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جنۍ لیونی شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه. نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي وی فلانکي بوت له لاړ شه، فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي. نو چې دی هغه بوت له لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي. وګوره وی ټیک شوم که نه. اوس هم زمونږ خلک ورې داسې کوي. په دې زیارتونو مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي دي. دا تبې والا بابا دی تبه جوړوي، دا ټوخي والا سپیشلیست ټوخې جوړوي، او دا سرخوږي والا سپیشلیست دې سرخوږې جوړوي،
او دا ګردو والا سپیشلیست ګردې جوړي. الله اکبر. شفا ورکون کې څوک دی؟ الله. صرف یو الله شفا ورکون. دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار بشو دی بچالته. دا کم بابا چې قبر کې وفات ته ته سر دم کو اچي او سر دل وسر خکېږي چې د باندې بسر خوږي راغی چاله بته. ها الله له وته کوي نه. دا موږ په کم سوچ کې پراته یو. او دا مختلف نمونه وي خو دي یو زیارت لو بل زیارت لو بل زیارت لا او دا دنیا قصې پسې روانه ټیک تا زمانہ نیکان خلق دي اولیاء دي بزرگان دي او وفات دي داغي احترام داغي قبرون لتلل د شریعت مطابق او داغي باندې توسل نیولم زمونږ د دیوبند علماو یو طائفه یو ډله وي چې دا هم جایز دي اگر چې بعض علما ته انکار کوي لیکن قبر له شریع طریقه باندې تل داغي احترام په خپل ځای دی داغي قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچی مې نه کېږي. زمونږ د خوا کې په دې ګاونډ کې په خوا یو دغه یو زیارت و نوم به وانه لما بعضې وروڼو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به تبه راله دا پخوانۍ دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې به چا به تبه راله نو ابه هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکې پروت و نو هغه ډولکې به یې غاړه کې واچو او ابه ډنګو او تاوېده به ابه ډنګو او تاوېده به او دا به سندره ورسره وی چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه د تبې د جنجاله او ډولکې به یې ډنګو تاسې به ټیکي که نه دا قصې پیسې دي. دلته یو شوه وه ماشوم به یې راوست په هغې کې به یې وردن نه کړ سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده که سوری شوه ده نو ماشوم به پکې وردن نه کړ وی دا به ټیک شي جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي اخواتې وباسي ښه نو دا چل وکړه چې لاړ شه نو پلانکي زیارت دربو یو غوټه ورکړو نو یو زوی بدې کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم زوی بدې کېږي نو چې درېیمه غوټه دې ورکړه نو څو زوی بدې کېږي درې نو ته 50 ورکړه چې خدای دې له مقرر کړي نه کدلی درکړم زامن څوک ورکوي الله الله قرآن حکیم کې فرمایي زه نه ویم قرآن کې الله فرمایي څنګه دی یهب لمن یشاء اناثا چاله لونه ورکوي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله لکان جنکې دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما چانه شن جوړي چې خدای د چا د شن فیصله وکړه قسم دې که ډاکټر او بل څوک مولا بچي ورکړي نیکان صالحان دا غي خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر به تعالی علاج کوي خو جوړول دې نشي جوړول به څوک الله بکي دم بر باندې زاچو بالکل سنت دم اچول خو درې جوړول نشم نه دم جوړول شي جوړي بر څوک په دې دم کې په دې تعویذ کې او دارنګ په دې دارو کې شفا څوک کوي الله خو پاغه طریقه به موږ د اسباب استعمالو چې کوم موږ تر دواړو جهانو سردار فرمایلی نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورننوځي نو بیا وته فلان کی زیارت ته لاړ شه نو چې ال تلاړ شي شیطان تیوزي وی ګوره چې عالم ټیک شم کنه نو بلتم وی بلتم وی بلتم وی بلتم وی بلتم وی نو دې کور نه بیا आवाज کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه आवाज کوي پیر بابا راو رسېږي وای کنه وای خصوصا دا بوډاګانې ښځې لري دا جورابه مخ چې نیولې دی دا کپه خوله پیر بابا را ورسېږي او کاکا صاحب را ورسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق لري دا د غیب علم چا سره دی الله سره دی تا نه هغه څه خبرېږي نیک بخته یو 2 رکعاته نفل وکړو پیر بابا پسې وبخا یو 2 رکعاته نفل وکړه وې ثواب کاکا صاحب ته ورسې یو کیلو روجي پخې کا او ثواب پیر بابا ته وبخا کاکا صاحب ته ورسوا او خدای دې ثواب ورو رسې وردا صالحان خلق دي پیر بابا چې کم نقش قد کار کړي پاغه نقش قدم لاړ شه کاکا صاحب چې کم کار کړي پیر بابا په کوم وجه دی لوی مرتبه ته رسیدلی وایا د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې د لوی مرتبه ملو د پس ورته ملو شوی دا د الله په عبادت نو هغه طریقه یو نه اختیار یعنی چې غوي جوړی کړی دا شیطانی اثرات وسوسې دي جمعه پر ورځ باندې قبرون لم شمع وړل شریعت کې چورلټ ګناه ده شمع څه لپاره وړي زیارت ته څه ضرورت دی پکې چې ته صحابه او نبی علیہ السلام قبر مبارک ته شمع وړي دي چې ته تابعینو د صحابه کرامو قبرونو له شمع وړي دي
او یو کس پکې زه نوم لیدې کاڼې راغشتې دی د زیارت چې زه ورغلم مټه مې کلکونې مې دا څه کې جنازې نه را روان یاره اوس ما ته پته نه لګي صحیح مقصد خو وی سبق مې نه زده کېږي نو دا راته چاوي چې دا دوه کاڼو باندې جبه وټکوه نو جبه به دې برابر شي خدای خبر نور ته نیم خبر خو ما ته دا ټکې وې مې دې خوا که چې دې په دله وټکوم چې ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي دا څه خبرې دا شبهې دا شیطانی وسوسې دي ګورئ دا کار مې وشو نو زه به ځم او زه به دا کوم دا د ګناه کارونه هیرونو د الله نزدېکت په هغه طریقه کې دی چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښولې ده او ما ته د الله رسول ښولې ده چې په هغه طریقه روان شم بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نه شم نږدې کېدی نو هغه بادشاه په لور باندې دی لوبه جوړه کړه او بیا به ورته وسوسه اچوله دی به لاړ پیریان به ترې لاړل ټیک به شوه بادشاه ته چې تا علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد لدي فوجم بوزي دی جنې سره څوکم هسې نه بیا چې زه لاړ شم هغه دوره پرې را نه شي دې سره به څوکم مش اوس شیطان دی وسوسې خو ورته اچي وی صاحب داسې وکړه چې همدغه برسیسا سره یې دیره کړه بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سړی دی او بله پکې دا فایده ده که دوره پې راځي د نږدې نه او پې دمه مچوي برسیسا لی راوست هغه وی داسې ده چې ته کوم پردی جنې به ځان سره دیره دا ګناه را باندې کوي زه ګناه نه کوم وی داسې خوا کې کور به جوړ کړو دا جنې به هغې کې دیره خو که دوره پې راځي مهرباني وکړه لغوندې ورځه او دم پیچوه او زه پلان کې علاقې ته ځم زه ډېره ښه ده هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې بالاختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچاو او به وله راتله دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغه یې دته په ذهن کې خشته که شیطان دی ګناه پې وکړه چې ګناه یې وکړله هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وی چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ یې مړه کړه او خښه یې کړه یو ځای کې ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پسې چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او تب معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوبه سر به راغلي تښتېدلې به چېرته هېڅ پته نه لګي 3 شهزادګانو د باچا 3 زامن دي 3 واړو په یو شپه خوب ولید دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي ځای کې هغه یې وجلې ده او خښه کړې ده بل تم 3 واړه چې سار پاڅېدل 3 واړو یو شان خوبونه لیدلي بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابوري ما خو هم داسې ولید ابوري ما خو هم داسې ولید یارې واقعي چې د دې برسیسا دا لوبه نه کړې چې کم ځای خولی او 3 واړو د شیطان چې لاړ ځای وکړه نو پکې الوې راووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووته اوهو دې گرفتار که او په سولی که بری او خیجو د دار سر ته او سولی که اقا شیطان وله په خپل شکل راغی مرګري څه دي وی خدای دې تباه که دم دې راته خولی او غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه او برباد کړم 2 ګناه شو پانسي کېږم اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به زه اوس دې بچ کومه ما له چل راځي داسې به بچ کړمه چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ما ته راښکته کړه وی دا چېرته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلی دی خوار شې مرې او خټ غټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلی خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو د دې اوس وباسم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه او مردار یې ایمان نه خلاص کړ دا د شیطان هټ کنډي